ما دی الله په ذات قسم می تاسو به زه کلم خبرې ونه کم او نه به د ستا په جنازې کې شرکت وکړم. حضرت عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه یو ځل یو کس وکتلو چې ګوتې سره یې کاڼي ویشته. دوی ورته وایي چې دا ګوتې سره کاڼي داسې مه وله. دی نه نبي علیه صلات وسلام منع فرمایلی دی د چا سترګه به وباسې څو ورځو بعد بیا ګوري هغه کس هغه شانته په ګوتې سره کاڼي ولي. نو حضرت عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه ورته ډېر زیات غصه شو چې څو ورځې مخکې خو ته ما منع کړی وې، تا ته ما ویلی و چې نبي علیه صلات وسلام دی نه منع فرمایلی دی، ما تا ته د نبي علیه صلات وسلام حدیث بیان کړی و او ته هغه شانته کاڼي ولې؟ ته د نبی علیه صلات وسلام حدیث باندې عمل نه کوي. نو حضرت عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایلو چې ما دی الله په ذات قسم می تاسو به زه کلم خبرې ونه کم او نه به د ستا په جنازې کې شرکت وکړم چې زه تا ته د نبي علیه صلات وسلام حدیث بیانوم او تور باندې عمل نه کوي. نو دی نه معلومه شوه چې څوک ته الله تعالی احکامات متوي، د نبی علیه صلات وسلام سنتونه مخ اړوي، په سنتو باندې عمل نه کوي، یو ځلې پوه که چې داسې مه کوه، په دې باندې الله خفه کېږي، دی الله رسول خفه کېږي. که دې به وجودم دی همدغه شانته کولو نو ورته وایي چې ستا خپل کار زما خپل کار. نن د ډېر افسوس خبره ده چې د الله تعالی احکامات متېږي، د نبي علیه صلات وسلم سنت خلق خپل لاندې کوي او د مسلمان په زړه کې درد نه پیداویږي، په مسلمان کې غیرت نه راځي، په مسلمان کې ایمانی جذبه نه راوچتېږي چې چاته وایي چې ته ولې د الله تعالی احکامات متوي، ته ولې د نبي علیه صلات وسلام سنت خپل لاندې کوي. زمونږ دنیوي معمولي غوندې نقصان وشي مونږ بیا څومره خفه کېږو. څوک چې زمونږ نقصان وکړي هغې سره لاس په ګریوان وو، هغې سره بایکاټ هم کوو، هغې سره تعلق هم ختموو. چې څوک دین اسلام خپل لاندې کوي نه هغو ته مونږ ویلی دي چې داسې مه کوه، دا ګناه کار دی، نه هغې سره مونږ بایکاټ کړی دی، نه مونږ هغې سره تعلقات ختم کړي دي، نه زمونږ په زړه کې درد راغلی دی. ګوره چې په کم ځای کې یو غلط کار کېده نو دغه اوله درجه خو دی چې لاسه یې منع که، دویمه درجه دی چې په خولې ورته ووایه، دریمه درجه دی چې زړه کې بد وګڼه. نن سبا خلک غلط کار وګوري زړه کې بد نه ګڼي، او چې څوک یې زړه کې بد نه ګڼي دا مسلمان نه دی.